حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نن درس کې د دنیا امثله به ذکر کو د پاره د دې چې انسانان توجه دې روانه لري بلکې توجه ټول آخرت له. د دې وجه نه علم فرمایي چې د قرآن کریم په عنواناتو کې یو تزهید فی الدنیا دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي تزهید فی الدنیا دا معنی ترک ما لا ينفعك فی الاخره، او دا تزهید په هغه وخت کې د مؤمن په دې ځل کې پریوزي چې کله صحیح فکر ولري. د شی به وایي چې کله انسان پیدا کېږي دغه لپاره درې حالت دي. یو د حال چې دا موجود نه دی، دویم د مرګ نه وروسته تر هغه اندازې پورې چې نهایي نشته، او دریم په دې دنیا کې موجود نه چې دا یو څو مختصرې ورځې دي. دا د شپه شي ورشي شپه شي ورشي شپه شي ورشي. ته اوس وګوره اول چې نه وي هغه څومره اوږد حال و، دا وروسته چې بیا د مرګ نه ته ژوندی کېږي بیا به دا کوم حالي. په دې منځ کې معمولي غوندې حال دی د یو څو ورځې ژوند دی چې د دې د وجې نه هغه وروسته ژوند برباد سړی دی. دا د سترګې د رب په اندازه باندې دی. کله چې انسان په دې ژوند باندې کله نظر وکړي توجه وکړي نو دا به هېڅ چېرته هم هغه ابدي ژوند د دې نه قربان نه کړي. د دې وجې نه که تاسو وګورئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابادۍ کې بره بسې درمې مرمې به پرتې وي چې کله باران شروع نو اعلان به دا سین فرش پر خټو باندې لوي شو د مسجد نبوي او دغه شان د کوټو سجده به چې کوله په دې پوسو تندې باندې هغه خاور موجوده وه خټه، ځکه د عمر کم دی دې باندې ولې انسان ځاو مصروف کې وی لګي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وې څه وجه ده زما د دنیا سره څه زما مثال د دنیا مثال د چې یو سړی په لار باندې روان دی چې ونه د غیران د راحت حاصل کی دمه وکي استبېزي پریدي. بخاری مسلم کې دواړه کې دا روایت دي. دلته اوس ته غوږ کې دی ونه لاندې چې کله هغه سوالې والا راغلی دی نو هغه دلته فرش غم نه کوي، هغه دلته بنگلو غم نه کوي، هغه دلته نقشو غم نه کوي، بلکې هغه د انتظار کوي چې به دغه ځای کې زموږ څو ورځې څو منټه وخت پاتې کېدل دی بس هغه آرام حاصل کو به بسود دنیا کې به هم دغه شامل معنی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دنیا د آخرت په مقابل کې نشه مگر د شه د لکه پتاس کې او کسي وغیرہ دریا په خوا باندې کینی د خپل کچه کوتري د قشم په دې وبو کې دنه کې به دې وګوري چې څومره دې سره راخلي. هغه ټول دریا ته وګوره نسبت د دې چې بعض خلک هغه دریا به دینه قربان کی. دلیل به دې باندې چې د ټول دنیا دومره اندازه نه برابرېږي چې سره غوتو په شرکت ده چې به دې کې به سره بزرونو انسانان شریکان دي کلونو غیر متناهي او بدی شون دې لپاره قربان شي. عیسی علیه السلام ویل دنیا پل تاسو به دې پل باندې تیرېدل کوي دا آبادوي ما بعض انسانان به تیر شوي درګه پلارو نیکو بعضی پر روان دي لکه مونږ روان دي جاری لکه مونږ تاسو بعضی راځي لکه دا بچي. دا به قمقل انسان چې به تور مثال به شروع په دې پل باندې تیریږي او په دې ځکه انجنیران راولي چې د بنگله جوړو او نقشه جوړو او فلان جوړو ټول خلک ور پورې خاده وخلې به پرې دیم نه. یو مثال علماء دا خبره ذکر کړې ده وې د دنیا مثال د چې لکه دا ډېر مزیدار طعامونه هغه د قشه به د معده کې راځي مشه به ته وګورې چې دغه خر نتیجه به شي راځي بول او باراز بد وي هغه چې طبيعت بد غړي. ا دې وجنه کم انسان چې د خپل ژوند په دنیا کې خواهشاتو کې درکړې دي نو ا دې بدبلی به دغه انسان د سنګدن په وخت کې ګوري تکلیف کې به ګوري. د غریب او د مالدار به فرق هم ده هغه په دې ترتیب باندې چې د مری نکت دواړه یو شی دي صرف هغه خو د مالدار واخص او غریب دا پرې خودو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مثال ذکر کړی مسند احمد کې روایت دی چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام ضحاک ویل ضحاک ابن سفیان له ایت تو عام نه راوړي چې باغې کې به تور مثال شي مالګم کې برابر شوی دا او بیا باغې باندې اوبو موسکه او باغې کې د قشند شودو مسله برابر کی هغه ولنه به ورته ویل چې کوم واخدات او عمله تاو خړ اخر کې نتیجه شي راځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غوښتل تعالی پته راغله نو وی ویلې چې فإن الله ضرب الله رب العزت بیان کړی دی مثال د دنیا هغه څه چې د آدم علیه السلام د بچو د طعام کم انجام الته ورزي دغه دنیا د شي بدبوی ده. کله کله مثلا په خپل کوشنان لوي وی راځي چې لاړ شو دی ډیرانو لبه وګرځول او به ورته وی چې دغه مسبلی او دغه ګندګي نشي دي. هذه حقیقت الدنیا د خلکو د دنیا حقیقت دی. وګورئ چې د میوه خورل دي، وګورئ چې د چرګ خورل دي، وګورئ چې د عسل خورل دي، وګورئ چې د غړ غړ طعامونه خورل دي، نتیجه دا قراله. او کله کله اهل علم دې دنیا د مثال ذکر کوي په دې شو کیفیت باندې. په تور مثال یو قوم د هغه په کشته کې سواری دی او ناس او روان شو د کې درې په دې منځ کې وټا پوز مدن د کشته والا الته بریک واخستو
او دې خلکو ویل چې دلته هوټل دی 2 غنټې زموږ ساسو انتظار د خوراک او سک ضرورت پوره کې چې بیرته حرکت کوو خو ډېر مزیدار ځای دی ګلونه پکې دي چمنونه پکې دي نور شي نه یو ساده سړی دی هغه په دې کې ګرځي راګرځي کله یو ګل لګوري کله یو بنگلي لګوري کله یو شي لګل بل شي ایسته کشته حرکت وکړي نو څوک ملامت دی کشته ولا کدا سړی او بل سړی دغه به خپل ضرورت پوره کې وختي ټیم نه مخکې کشته سیټ لراغی دنیا کې خپل ضرورت ته پوره کا او چا مثال دا ذکر کړی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه احادیث نه معلومیږي به تور مثال دغه پسلی شپتل لې چې کړي دغه څلوي اخري او مزیداری اخړ نور لودري د نور نه موقع پیدا واخسته هغه کلمو کې اعظم شو او ژوند برابر دی او کډیر شي نه اخړ نه ایست دی وخت کې د معده جوګیر شي دا به سبب د دې لپاره جوړ شي چې هغه لال شي او مړ شي او ختم شي کله نبی کریم علیه الصلاه والسلام مثال د چې ذکر کړی دی وی دنیا ټوله کم ده او کم چې دې کم شي نه کم پاتې شي غم کم دی اې دې چې مثال درکې وځي کې صفه او دې هغه منځ لاړ دی او معمولی غونډه اخر کې خړه مړه پاتې شوی ده الصحیح کې البانی رحمه الله دغه مثال ذکر کړی دی او بل مثال امام ترمذی رحمه الله ذکر کړی دی هغه فرمایي چې صحابي فرمایي عزت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناسو ان كنتم مع الركب الذين دا هغه چا سره چې هغه پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره روان و او په ځای کې مردار پراته و پیغمبر ویلي وتا سو پويږي دا به څوک تاسو کې والی په اروپا باندې صحابه دا خبر ورکړه چې رسول الله دا مونږ نه لو ځکه دا سپکره به خپل اهل باندې وی قسم په الله د دنیا پر رب العالمین باندې ډېر سپکره په نسبت سره دی لکه څنګه چې دا پتا سو باندې سپکره یو سړی دی واغه مالدار دی معنا دغه د کور مخې ډېر انتهایی اوچته مردار پراته او بل سړی غریب دی دغه د کور مخ پاک دی کم سړی په ګټه کې دی دا نو دې ځپور تقریبا دا مثال ذکر شو څنور مثال مشته دی الله رب عزت اسمه وسو ټول توجه اخرت لور واړی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم